غوث پاک مبارک سره یو ځل یو مرید دی سیرت غوث الثقلین لیکلی دی اور سره ناست دی ورته یې قربان بیگا بیگا نږدې ورځو کې دغه ټول کلی خلک گواه دي یو صاحب اوس وفات شوی دی نوی او داغه د قبر نه د چغو اوازونه راځي یعنی په عذاب کې مبتلا دی کله کله خدای پاک جل جلاله په تور د عبرت باندې داسې کوي الله د زمونږ قبر عذاب نه محفوظ کا غوث پاک مبارک دی په صحبت کې دا خبره وکړه غوث پاک رحمت الله تعالی علیه ورته فرمایي درې خبرې ورته یې چې ما سره بیعت کړو دغه صاحب ورته یې چې ما ته پته نشته قربان دویم تپوس ترکا ما سره شرط په ټول عمر باندې اسی یو ځل ناستو یو ځل ورته فرمایي قربان ما ته پته نشته چې ناستو کنه ورته فرمایي دریم سوال ترکا غوث پاک مبارک په ټول عمر باندې یو ځل د زما لنګر خوراک کړو ورته چې قربان ما ته پته نشته درې واړو ما ته پته نشته دا صاحب فرمایي غوث پاک مبارک سر ټیټ کا دته ویل کېږي مراقبه یې وکړه سر یې راوچت کا ماته وی صاحب هغه کس خو په جنت کې دی هغه خو الله بخله دی ته وایي چې بیګا پورې داغه د قبر ناوازونه راځي قربان ټول کله پاغه باندې گواه دی ما ځان نه خبره نه کړي خورته یې چې هغه په جنت کې دی ښا دا صاحب ورته یې چې ولی په جنت کې دی وی چې ما ته په مراقبه کې ویلې شو الله طرف نه چې غوث پاک مبارکا یو ځل په دنیا کې ستا په صحبت کې ناستو ستا مخ ته یې په مینه باندې کتلی او بخنه ورته وکړه یو ځل دا خبره اوس خلکو ته عجیبه غوندې ورته ښکاري دا ساته ځکه عجیبه ښکاري چې ته د قصو د تصوف نه خبر نه قصو د اولیاء نه خبر نه په هغې باندې قرآني آیتونه احادیث څومره راغلي دي ستا مخ مبارک ته یو ځل په محبت کتلي او مې باخه په عذاب کې مبتلا و خو د حساب په کتاب کې ستا سره یو ځل ناسته او ستا مخ ته یو ځل په محبت باندې کتلو بس هغه ته ما بخنه وکړه